خس کم جهان پاک د اسلام آباد های کورټ نه یو درې ججان بدل کړی شو او دوی دغه ځای کې ډیره والې وه او دا عمراندار ججانو او دوی وی چې وروره دغه ځای کې موږ د عمران خان دپاره هر څه کوو، جایز به هم کوو، ناجایز به هم کوو او وروره موږ به په خپل سیټ باندې ناست یو، موږ به څوک بدلوي هم نه، قانون دوی نه مني، آیین دوی نه مني، بس صرف د سوشل میډیا په زور باندې و بس موږ ناست یو او ناست به یو. نو بس خره سړیتوب کار وکړه، جوډیشل کمیشن اجلاس راوسته، جسټس یحیی افریدي پکې په هغې کې ووټنګ وکړه، د هغې په نتیجه کې محسن احسان ترکیاني هغه هم بدل شو او سمن رفت چې کوم دی نو هغه هم پکې بدله شوه او بابر ستار هم چې کوم دی هغه پکې بدل شو او بابر ستار خو که غالبا پېښور ته راغی نو بنو ته به ځي او دغه شان برابر دا ججان لیږل پکار دي، دوی په ځای نور ججان د مختلفو علاقو نه راوستل پکار دي، ولې دا دوی ټیکه خو نه ده اخیستی، دا قانون پاس شوی دی چې بای که کله صدر مملکت وغواړي نو هغه یو ججه د یو های کورټ نه بل های کورټ ته بدلولی شي، خو چې د های کورټ د چیف جسټس فیصله وي، نو چې د های کورټ د چیف جسټس فیصله ده چې بای لکه دا جج تاسو باندې بدل کړئ، هغه بیا خامخا د قانون مطابق بدلی، نو بس یو کراچۍ ته ولېږه، یو لاهور ته ولېږه، یو پېښور ته ولېږه، د پېښور دا به انشاءالله تعالی چې بنو ته ولېږو، دغه ځای کې بیا خپله عمرانداري کوي او د نورو ججانو داسې حق شته چې هغوی راشي اسلام آباد ته، هغوی ډېره موده په ډېرو لرو علاقو کې تېره کړه، خو دوی د اسلام آباد دا سیټ نیولی و، د اسلام آباد نیړه نه کېده او دغه ځای کې به د اسلام آباد دپاره په اسلام آباد کې به د عمران خان دپاره هغه فیصلې کولې چې هغه به نه خدای منلي او نه به رسول منلي او لانجه هم دوی جوړه کړې وه، د عدلیې د کمزورۍ بنیاد هم دوی ایښی و چې په عدالت کې دوی سیاست راننیسته او د ځان یې سیاستدانان جوړ کړل، نو هغه جهانګیري خو چې کوم دی نه خو پکې جعلي ډګرۍ په دغه کې ووته، ترمن الله هم وی چې وروره خیر مې په دې کې دی چې وځم ځکه چې بلا لوبې هغه هم کړی وی، خو اوس دا د اسلام آباد د های کورټ د درې ججانه دا خو سره بدل شو، په دوی باندې دا د 9 مۍ سهولتکار دي، په دوی باندې باقاعده مقدمې لګول پکار دي، مقدمې په جوړول پکار دي او د دوی نه دا تپوس کول پکار دي چې وایي د 9 مۍ مجرمانو ته تر اوسه پورې سزاګانې څنګه میلاو شوې او تاسو څنګه د 9 مۍ د مجرمانو داسې حفاظت کوئ لکه چې تاسو وایئ چې تاسو وکیلان یې، نو لهذا ډېر زبردست کار وشو، موږ د دې خیر مقدم کوو او چې څوک په خوشحالېږي نو هغه هم شیر کوي او چې څوک په خفه کېږي نو هغه هم شیر کوي.